عزیزانو ابتدا د انسانیت چې څه وخت کې کېدا او الله پاک دا اراده وکړه چې زه انسان جوړوم، نو د آدم علیه السلام د لاش خنبیر چې دی دا د څلورو څیزونو نه جوړ دی: خاوره، اوبه، هوا او اور. په دې څه دلیل دی چې د خاورې نه جوړ دی؟ لاش د انسان. قرآن په دلیل دی چې منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، دې ځمکې نه مې پیدا کړي. وفيها نعيدكم، او دې ځمکې د من بیا لېږم چې سر دې اسمان ته رسي، بل ځای ته تللی شي د مرګ نه رستو. کوم ځای ته ځي؟ ومنها نخرجكم، او دغه ځمکې نه به بیا راوباسم، جوړ کړي، تیار کړي، او ځان ته به پیش کړي. کوم خوا به تختم؟ زه به مړی وکړمه او به تختم، په باړه کې به کښېنم، جمرود کې به کښېنم، قبایلو کې به کښېنم، حکومت به مې نشي نیولی. هلته به کوم خوا تختی؟ ته به دا ووایې چې یقول الانسان این المفر، چرته د تختې ځای شته چې زه وتښتم؟ چرته وتښتم؟ آواز به وشي چې کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. تختې ځای چرته شي؟ لار دې کوم خوا ده؟ اس لار نشته چې ته به پې وتښتې. کلا لا وزر، نن د تختې لار نشته. د تختې لار که ده، هغه کوم طرف ته ده؟ الى ربك يومئذ المستقر. صرف د الله طرف ته د تختې لار ده، بل خوا نشته. زما عزیزان، اوس دغه وخت کې زیات خراب حشر د چای چې دا ټولې لارې در باندې بند شوې، او دغه یو لار ده چې ته به ورته ولاړې. په دغه وخت کې به خراب حشر د چای، خراب انجام به د چای، بیړه به د چا غر کوي، او تبا به سوکي. تبا او غرق او هلاک به په دغه ورځ باندې صرف هغه سړی چا چې د دنیا ژوند په دې کې تیر کړی چې زه د خدای په ټوله خدایي کې د دې زنه خراب خطرناک ټکی بل نشته. دې زه ټکي ته تاسو وګورئ. که خیال وکئ بعضې وخت کې مونږ خبرو کې دا وایو چې کینا چا سره خبرې کې
داسې وایي که نه وایي؟ په دې کلو کې تاسو خو د کلو یې ملک صاحب ناست دي، خان صاحب ناست دي، یو سړی خبره چرته غلط کړي، کېنه د چا مخکې خبرې کې لګیا داسې وایي که نه وایي؟ دا چې وی چې د چا مخکې خبرې کې د ده د پلار او د نیکه کور وران شو، د ده بیړه تباه شوه. لکه چې په یو ټکي الله پاک د شیطان بیړه تباه کړې ده. شیطان څه پیدایشي شیطان نو، شیطان معلم الملکوتو، ملائکو له په ټال باندې سبق خوده چې ور رسېدی به نه شو نو په ټال باندې به داسې تلو راتلو سبق به ملائکو ته خوده. دی معلم الملکوتو، دومره لوی مقام یې. 6 لکه کاله د خدای عبادت کړی، 6 لکه کاله یو ځای داسې نه و چې د د تندي نه نه وویستی، یو ځای چې د آدم علیه السلام څه وخت کې لاش تیار شو، نو دی په ملائکو کې ولاړ. نو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الله وی ما ویل ملائکو ته چې اسجدوا لآدم، د آدم ته سجده وکړئ. فسجدوا، ټول ملائک ورته په سجده پرېوت. اوس زمونږ د عمل د هر جنجال او د هرې فتنې شکار، چا پوښتنه وکړه چې د الله نه سوا بل چاته سجده خو جایز نه ده، نو آدم علیه السلام ته ولې ملائکو سجده وکړه؟ اوس مولاګۍ غوندې به وي، هغه به دا سوال وکړي. نو د الله نه سوا بل چاته سجده روا ځکه نه ده چې هلته د الله حکم نشته، دلته خو د الله حکم، دلته نه سجده کول کفر و. په دې خبره پوهېږئ؟ غیر الله ته د الله حکم نشته، او آدم ته د الله اذ قلنا للملائکة اسجدوا، پرېږدئ ورته په سجده. چاته؟ لآدم. نو فسجدوا، شیطان ولاړ پاتې شو، هغه ونه کړه. تپوس ته وشو چې تا ولې سجده ونه کړه؟ اذ قلنا، څه وخت چې ما تا ته وویلې تا ولې سجده ونه کړه؟ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، ما چې تا ته امر وکړو چې سجده وکړه، ولې دې ونه کړه؟ شیطان په جواب کې ورته سوی چې قال انا، زه او ته سجده کول، خلقتني من نار وخلقته من طين، زه دې د اور نه پیدا کړم چې پاک شی دی، او دې د خټې نه پیدا کړی، نو زه خټې ته سجده وکړم. خدای ته وایي الله ورته وی تا دا زما په مخ کې انا ولي وي، دا زه دې ولي وي، ولي
فاخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. اوزه زما د رحمتونو جنتونو نا تر قیامت پورې مې لعنتي او تبا کړې. په یو ټکي چې انا نو ګوره ډېر خیال کوو، ډېر خیال واوره. اوس دا روجې نیسئ نو د روجو ټیپر په خلکو مه خرڅوئ. ته پوه شوې چې کور کې یا په ښځه نیغ نیغ کېږي چې روجه مې ده، یا په زوی نیغ نیغ کېږي، یا په بل چا بهر خلکو باندې نیغ نیغ کېږي چې شیخ سنت صاحب روجه نیولې ده. په ارام کښېنئ. دا ستاسو منځونه، دا ستاسو روجې، دا ستاسو تراویح، دا هر څه به په قیامت کې په دې مخ در وویشتې شي، په دې مخ ورک شه وړه. جی ما منځونه کړي دي، دا زما خبره نه ده، زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره ده. منځونه مې تا منځونه دې دپاره کول چې خلک راته ښه سړی ووایي. ټیک شو؟ دا منځونه څه دپاره کول چې خلک راته ښه سړی. بجلیګر ملا به پیش تا څه کړي دي ملا صاحب؟ جی ما به تقریرونه کول، جلسې به مې کولې، دا چل به مې کول، غوړې زیړې خبرې به مې کولې. زما د هر څه به م زما په دا مخ راوویشتې شي چې تا دې دپاره نه کول تقریرونه او وعظونه چې خدای پې راضي شي، تا دې دپاره کول چې خلک راته لوی ملا ووایي، خلق راته ښه مقرر ووایي، ښه واعظ راته ووایي. بدل دنیا کې خلاص شوی دی، آخرت کې څه نشته. زما په خبره پوهېږئ؟ آخرت کې څه نشته. دا هر څه به په دې مخ در وویشتې شي. معامله عزیزانو هغه د ظاهري عمل نه ده، معامله د زړه ده. چا دا مونځ ستا په زړه کې په کومه اراده کړی دی، دا روجه تا په زړه کې په کومه اراده نیولې ده. که هغه د زړه اراده ستا د روجې متعلق واقعي د خدای رضا وي، نو خبر اجر څه دی؟ اجر څه دی؟ د روجهدار سړي د خوله کې ماسپښین نه پس، غرمې نه پس وږمه غوندې پیدا شي، سوړ بوی غوندې په دې خوله کې پیدا شي. کیږي که نه کیږي؟ اوس د دې بوی څومره خراب شی دی، خولې نه چې بوی راځي دا څومره خراب شی دی. لیکن خدای څه وایي؟ ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك. د روجهدار سړي د روجې اغاز وږمه چې ده، الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. کومه روجه چې هغه خدای دپاره وي او واقعي د الله د یری وي، نو د هغې هغه وږمه د خولې الله وایي ما ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. یا الله داسې به څوک وایي؟ وبکي زما عزیزان چې
معامله هغه دړه ده چې ستا اړه د دې روژې متعلق څه دي، د دې مونځ متعلق څه دي، بل د دې نیک عمل متعلق ستا پړه کې څه دي. نو سزا او جزا دا ټوله به الله پاک دړه په ارادو باندې تقسیموي او دړه ارادي هغه راز د الله نه سوا بل چاته پته نه وي، باغې صرف خدای قادر. نو یو دې ټکي نه ځان خلاص ساتئ چې زه دا ډېر خطرناک ټکی په پاکستان کې درته ښکاره مثالونه وښیه. په دې خو پوه شوئ چې زه ټکی ډېر خطرناک دی. ټیک بوټو صاحب خدای دې اوس ورته معافي وکړي، هغه یو ټکی کړی و چې مای میجارټي زما اکثریت थे और ये कुर्सी बड़ी मजबूत है. वेली هغه کورسای وسمشتا هغه میجارټي وسمشتا او د دا انجام څه شو؟ د ده څه انجام شو؟ د پانسۍ په دارو خطو که نه کورسۍ م وه مضبوطه چې دی پې غاویرو او هغه میجارټي م وه اوس هم شته هغه کټه سري چا وله ځان مړ نه کو. د دا انجام څه شو؟ عزیزانو غرور به نه په دولت کې نه به په مټو کې نه به په اقتدار کې، د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی. بنده بچي او دغه غرور بچي. تاسو انجام وکړ هغه ټکی اوس نواز شریف کړی دی چې مای منډیټ 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 د ده انجام بم درته خیم که ژوندي وي په دې منبر ناست دی. دام د غرور ټکی دی. هغه منډیټ موجود دی په کم چې دی غاویر دی. ملک ته د تباہی په لار روان دی که نه دی روان؟ جی ملک ته د تباہی په لار روان دی. منډیټ موجود دی. اوس یو کار کوي د دې ټولې صوبې او پاکستان لیول ځمکې دي دا قیمت لګوي. مثلا په 400 کې ځمکه 50,000 روپے مرله سرکاری ریټ دی. نو ته چې مرله خرڅې نو تانه به دومره ټیکس وصولیږي. خدای دیو کی که تا په 10 روپے مرله خرڅه کړي ټیکس به د 50,000 روپو ورکړي. په دې لا موږ دا ګوګشتو قوم پوه نه دی. هر عادت تا د هلاکت او د تباہی جوړي. دا موټر وې چې کومه جوړه ده
پیښور نه پنډای پورې او پنډای نه لاهور پورې د دې موټروي تصور د پاکستان د لپاره مفید نه و تصور کربونه روپۍ په ولګې دي او हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन माला खुद खावर तेलो दीवाना मिलावीगी और د پیر سے کور وای چراغان جوړ شي کربونه داس کیمونه استاد علالولو د پاره جوړي نو خبره مې دادا چې منډیټ ټکه دا د غرور ټکه دی دغه منډیټ بوي او والله عالم بالثواب چې د انجام بچي نو زما عزیزانو د غرور ذات صرف یو د خدای ذات دی بل څوک شته په دې کائنات کې چې د خدای په مخ کې وایي چې شیطان ته یو پیر ویلی اوس خو یو د پیرانو میرانو پسې ډېر ګرځئ ما خدای او قرآن ته وګورئ پیر درته اصلي وښیم نه اوس په لوی غم دا قوم اخته دی څه زمونږ د لاس دا راتلونکي جمعه خو په روژه کې راځي که نه په دې به قضا عمري کی نو ملیانو صاحب یو هڼ جوړ کړی هڼ دی او دون دی او هڼ دی او دون دی قضا عمري دی اسلام دی او پلانې دی مولا به داسې ځان باندې هیبت راولي ته به وایې چې جوړ زه کافر شوم څه چل را باندې داسې هیبت به په ځان راولي چې دا ما جوړې کافر شم که څه بله شم وارونه په خدای قسم پیغمبر ویلې صحابه ته ما تاسو ته یو ټکی کړی چې خبره ټوله د زړه ده که د بل ځای ده د زړه ده صحابه ته ویلې چې یو داسې سړی درته وښیم چې نه مونځ کړی نه روژه نیولي نه حج کړی نه زکات ورکړی ټول عمر د خدای او د رسول دشمن پاتې شوی او جنت ته لاړ شي صحابه وی چې یا رسول الله دا سړی به څنګه ای دا دا به څنګه سړی ویل ښه په یو جنگ کې ولاړ دي جنگ شروع دی یو کافر د کافرو د صف نه رامنډه کړه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کې لاس ورکړو بیعت وکړو او لا اله الا الله محمد رسول الله ویل او توره واغسته او د دې د طرفه په جنگ شو کافرو طرف 15 منټو کې مړ شو چې مړ شو جنگ چې ختم شو پیغمبر په لاش باندې ولاړ صحابه ته وی ادا سړی دی په 15 منټو کې جنت ته لاړو کنه د ټول عمر کفریات ورته معاف شو او په 15 منټه کې د پلار پیغمبر په لاس باندې لاس ورکول او د دې مخه کېدل 15 منټو منظم ټول عمر معاملت چا ده د زړه ده نو یو خود دې مليانو په دې شور باندې ګوره تیرو زینا دی ودا سے شور جوړ کی چاله ګوره تاسو شور ډیر جوړای قضا عمری ده سره که قضا عمری کا بځه پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي پلانی بابا کړي دا اسلام مونږ ته د باباګانو نه راغلی اسلام بنیاد
کوم ملا چې وایي چې قضا عمري دغه د ملا صاحب زما د زړه زور نشته دا فرض منځونه هم رانه نشي کېدی او ته یې کوه هغه به وایي چې نه ورته نه که نه نشم کولی سمله ورته ته پوه شوې که بیا دې هم نه پرېږدي که نه او ته پرې لږ تکړه وې د دغه ګوړګوړونه یې ونیسه او دومره زور وله ورکه چې دا سترګې بقې راوځي ته پوه شوې اصلي دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تکمیل کړی دی د دین په 23 کاله کې ټیک شو بیا دا درته یاد دي چې د خلفاء الراشدینو خلافت څو کاله ابو بکر نواله تر حضرت علی پورې څو کاله ماما نو تا ته څه ضرور دی چې دې ګیرې له رسول الله ورکړی حضرت یوسف دا خو دې نه راځي د توسل